أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. سورة انشقاق شروع ابتدا کی. احوال د قیامتو، بیا بشارت مومنانو تا، ورپسې زجرو هغه چاله چې انکار کون کی دی، کافران لا زجر. دلتا ترغیب ورکی قرآن کریم تا، پاغی باندے شواہد پیش کی، او آخر کے بیا بشارت بی مومنانو تا. مخی تذکرہ دا کافران وشوا چاغی تبا اعمال نامہ داغی میلاویگی پا گسلاس باندے، دا شاہ طرف نما میلاویگی، اول تکی دیبا حلاکت غواڑی، آخری ٹھکانا خبر بددی دا جہنم دا داخلی دوئی. ولی دنیا کی دی خوشحالیانی تیری کر لی. انہو کان فی اہلہ مسرورا، دنیا کے دے خوشحالو او دو دا خیالو چی قیامت بند رازی، اللہ تبا پیش کے دل نہیں، حساب کتاب بنئی، دوبارہ راجوندگی. ان ربہ کان بہی بصیرا، اللہ رب العزت پر دے خلق بانی لیدن کے دے، سچے دے سڑی زان سر وڑلی، ددچے سمرا بدنو داغینا چے سمرا کمے کولکیگی کمیگی، اغیبانی حالات رازی ذرے ذری کیگی، دا ہر ذرے ببارکی اللہ تا علم دے. اگر طول ببیارا جمع کی او انسان بتی جوڑ کی اور آپ آبے سی. دنیا کی چی انسان سا عمل کر لے اگر اللہ تا معلوم دے، اگر اعمال بورتا پیش کی دا عمال نامہ بئی پاگے کی بے ہر سلی کلی. وسوئی فلا اقسم بالشفق، خبر دا سینہ دا لکا سنگا چی دا دے خلق و خیال لے. خلق وی قیامت کی بنا، دوبارہ جوان بنائی، حساب کتاب بنائی، دوبارہ راپور تکیدل بنائی. اللہ وی خبر تچی سنگا وی دا سینہ دا. دنیا حالات گورا. فلا اقسم بالشفق، دنیا کے منگگورو و ورزی نروستو ماخام شی، ماخام پسے جشپدا سکیگی چی سنگا سہر شی خلق لاڑ شی اوزی پلکار کسب پسے، سوک سگٹی او سوک سگٹی، سوک دا دنیا کار کسب کئی او سوک دا آخرت دا پارا کئی، سوک دا دین کار کئی او سوک لے گیائی نو صرف دا دنیا کار کئی، او بازی پکی دا سیدی چاہا خالص بی دینی کئی. ورځ چې کله تیر شي
ماخام شي خلق رورو بیا راځي راځي اسه تراورسي خپل کور تراشي خپل جونګړې تراشي دغه چې کم زیره د کم جاله ده کې انسان ګوره ناغم داسې ده او کو حیوانات ګوره مارغان ګوره چرندی که پرندی دا ټول اوزي سارو اوزي نو چې ماښام کېږي بیا واپس خپل کور ته رواني یو حدیث کې راتلم داسې سهار چې دی اوزي نو وږې ججورې وږې خېټې اوزي ماښام چې راځي ماړه راځي ماښام چې دی راځي نو خپل دغه جونګړې ته بیا ځان را رسوي الله وی د دین ته عبرت واخلا دغه حال ستام دی په دنیا کې ته اوسېږي یو وخت براشي لاړ بشي قبر ته قبر کې به یې په دغه برزخ کې به یې یو وخت براشي بیا برا پاسي دویم مثال پیش کړي سرخی دا شفق سرخی ته وایي یا سپینوالی ته وایي دا د ماښام چې کله انور پریوزي دغه وخت کې چې کله په دې افق باندې نو هغه وریځ اول کې سرای کله چې په لږ وخت تیر شي نو بیا سره شي دا سپینه شي نور پر وتو سره سره او د هغې نه وروسته بیا سپینه او د هغې نه وروسته بیا په کنارو د اسمان باندې تیاره خوره شي تکه توره تیاره شي دا هم یو اختلافي خبره ده چې ماښام د کم وخته پورې ده بیا ماسوتن کیږي نو کله ماسوتن کیږي زمونږ د فقه کتابونو کې دا خبرې لیکلي ځکه چې شفق ویل کیږي سرخی تم ویل کیږي او بیا د وروستو سپینوالی تم ویل کیږي زمونږ کتابونو کې لیکي شفق احمر او شفق ابیض دغه سي ننور راختو کیمی کله چې سحر شي نو اول کې د توروالی نرستو سپینواله شروع شي او بیا د سپینواله نرستو چې کله په دغه طرف باندې وریځي نو سرواله شروع شي او بیا پسې نور راوخیږي دا یو شان یو طرف ته مغرب ده بل مشرق ده نو کم کار چې په مشرق کې کیږي اپ په مغرب کې کیږي اپ په مشرق کې کیږي او الټا ده دلته کې اول سرخی ده بیا ور پسې سپینواله ده بیاض ده او بیا ور پسې تورواله ده تیاره ده او الته کې په مشرق کې اول کې تورواله ده نو بیا ور پسې سپینواله ده نو بیا ور پسې سرواله ده او بیا ور پسې راختل دی او رڼا کېدل دي درې دواړو سحر او ماښام دا بالکل یو شان دي داسې دي لکه د تلې ډنډه ده د تلې دوه چاپړي دي نو یو زیاتوالی راځي نو په تول کې به بیا نقصان راوځي یو طرف ته ډنډه اوږده کې یو طرف ته ډنډه لنډه کې خبر ورانیږي تول کې فرق راځي دواړه یو شان ډنډه به یو شان پکاري منځ کې به بالکل دا موټی داسې چې دا به بالکل په منځ کې نو دغه د سحر او د ماښام دا یو شان حال دی څومره ټیم چې د سحر کې دونه واخله
د نور خطو پورې ده. دغه شان ټیم د ماخام د نور پریوتو نه واخله د ماستونه پورې ده. پدې کې بازي زمونږه بعضی علما دا خبره کوي چې د نور پریوتو نه واخله د ماستن کېدو پورې یا د سار کېدو نه واخله د نور خطو پورې دا 3 ساعت دي او 1 ساعت تقریبا دا د نیمه غنټې ده. نو تقریبا 1.5 غنټه ټیم شو د سحر نه واخله د سار کېدو نه واخله د نور خطو پورې او بیا د نور خطو پریوتو نه واخله د ماستن کېدو پورې 1.5 غنټه. خدا عمومي طور باندې کله د دینه لکوټې سمینټونه کمیږي او کله په منټونه زیاتېږي. دیو جن بازي کتابونو لیکلي چې 1 غنټه او 22 منټ د دینه کمیږي نه او د 1 غنټه او 38 منټ، لیکن دا د بازي علاقو د پاره دا خبره ده. نو 1 غنټه 38 منټ چې کله د انور پریوتونه تواخلې نو 1 غنټه 38 منټ چې کله تیر شي نو بیا و ماستن شي. دغه سي د سحر د انور خطونه بازي علماء بعضی کتابونو سب بل انداز باندې خبر لیکل چې د ماخام ټیم او د سحر ټیم د شپې د نور پریوتونه واخله د نور خطو پورې دا ټول ټیم راجمع کا او دا بیا په ست باندې تقسیم کا. کم جواب چې راغی هغه به ماخامي ورپسې به ماسوتنی او د ټیم سحر کې وي د نور خطونه واخله واپس چې لاړ شي نو دغه ټیم دا به د سحری او د دې نمخ کې ټیم چې ده ناغه به د پېشمنی او هغه به د تهجد ټیمی. بل یو حدیث راځي چې د 3 ورځې 3 شپې سپومې چې کله پریوته با ورپسې والقمر عزت تسخر خبر راځي چې کله سپومې و پریوته د 3 شپې نو هغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسوتن موږ کاو. دا اندازه چې ولګي نو د دې نوم تقریبا دا پاو کم 2 غنټه خواوشا کې ټیم ته جوړي. نو دا په وګدو ورځو کې پاو کم 2 غنټه کم از کم پکار دي او په دې نورو ورځو کې بیا 1.5 غنټه تقریبا چې شي صحیح بشي. موږ هغه احتیاطي شي شک به پکې پاتې نشي چې دا وشو کو نشو او روزه کې هم چې دقه سي نو پای کې هم شک پاتې نشي چې دا روزه وشو او کو نشو. نو دیو جنا احتیاط پکاري. نو خبر راځي فلا اقسم بالشفق خبر دا سندا لک څنګه چې د خلکو خیال لې قسم شاید کوم بالشفق هغه وخت د ماخام دې سرخی د ماخام دا یا سپینواله د ماخام دې افق باندې په کینارو د اسمان باندې سرخی دا سرخی نوا راغلا ختم بشي نو سباله چې ګوري نو بیا راشي چرته لاړه. دا گواہی کوي په دې باندې چې یو ورځ بته پناکه کې با ختمه کې با نو بیا برا پورته کولای کېږي قیامت کېږي بکنه بیا برا پورته کېږي. واللیل وما وسق او شپه گواه دا وما وسق هغه څه چې دا راجمع کوي. شپې ته ګوره کنه هر شی راجمع کوي
خلک هم چې چرته لاړ شي نه نه ماښام کېږي ما شپه کېږي ځان کور ته رسوم وایي ا دې مارغانو ته چې ګورئ نو هم دا روان یې خپلو جالو له ځي خبره پکې مخې ته بله راغله مارغانو خبره پکې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او دا مرغان په خپلو جالو کې پرېږدئ دا پاسوئ ما ایو حدیث ته بعضې خلک یې نو وایي دا دې ته تکلیف میلاوېږي ولې طرحه ولې پاسې تکلیف وله ورکې یاری نه نه اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرک په کارونو باندې تورې چلی ښه هغه غوسۍ ختمه مرغانو باندې د هغې عقیده مرغانو باندې ایمان دی طوطیانو باندې ایمان دی طوطي وله پال راویستی دی وایي مرغانو باندې نو خلکو به څه کول کله چې سهار به وته جالو کې مرغان به ناسو نو دی به پاسو نو د دې خیال دا و چې دی که قبلې طرف ته لاړ نو زما کار به کېږي او که د مشرق طرف ته لاړ نو زما کار به نه کېږي اوس هم وایي ښی طرف ته که لاړ نو کار به کېږي که ګس طرف ته لاړ نو کار به نه کېږي دا عقیده د شرک عقیده دا لټول غواړي ختمول غواړي دا د خپل زړه نه ویسته غواړي مخې له خر راغی سهار روان دی کار له مخې ته خر راغی ولکه بسه کار نه کېږي سپیره دی خر سپیره دی کله سپی مخې له راغی کله سړی انسان مخې له راغی او دا څه په دغه باندې واوښتم پلانکی سړی مې مخې له راغی بیا چې کله لاړ شي هلکه خلک ته بیا تپوس که کار ونه شو ولې د چا په مخ وتلی وي دا مخونه شریعت وایي دا ختم کوي دا مخونه نشته چې دا پکې سپیره دی او دا پکې طالعمند دی او نو دغه مرغان یې دا په خپلو جالو کې پرېږدئ دا پاسوئ د عقیدې د وجې نه دا شرک عقیده ختمه کوي مرغان دا نشي کولی چې مرغان به ښی طرف ته ځي او که ګس طرف ته ځي په دې باندې به د سړي د ژوند او د سړي د کارونو دارومدار به باغي نه واللیل وما وسق شپه ګواه دا وما وسق هغه چې څه راجمع کوي دا شپه نو شپه کې هر شی راجمع کېږي پکې دغه مرغان دی راځي نور څیزونه دې هم راځي او ته چې کوم څاروي ساتې او ویې شړې بعضې خلک څاروي مخکې به داسې کېده څاروي مې د ځانه وشړل او په خپل باندې تلو ورشوله به تلو هلته کې به وخت تېر کو نو چې کله مازدیګری به شو نو هغه ځینې به په خپله باندې را روان شو راتله به او بعضې داسې هغې سره سړی یا پسې سپی ورسره ملګری کړی نو سپی چې کله وګوري چې دا ټیم نو واپس د تلو دی ماښامی دی و ځان شپې ته رسول غواړي ځان غوجلې ته رسول غواړي کور ته ځان رسول غواړي واللیل وما وسق شپه ګواه ده هغه څه چې راجمع کوي نو شپه کې راجمع کېږي نو ښه پکې هم راجمع کېږي نو بد پکې هم راجمع کېږي خلک ښکلې شپه وه غلو په ځان باندې اور سکور کړه وایي شپه نه هغې کې عبادت کولی کېده ده پکې نور کار نه شروع کړه غلا ډاکې وغیره مې ګواه ده کله چې کمال ته ورسي کله چې مکمل شي اول کې دا سپوږمۍ چې ګورې نو بلکل نه رهي اول شپه باندې خو هېڅوک نه ویني ډېر چېرته ډېر نظر باز سړی به وي هغه به یې وویني یا بعضې علاقو کې خو د څه نه ښکاري نه او کله چې بیا د یو کم دېرشمې شپه تېره شي دا میاشت تېره شي نو هغه خو د سره نه ښکاري زموږ په دې علاقو کې نه ښکاري ښکته علاقو کې چې هلته کې دا غرونه نه وي خو هغه هم نظرباز سړی وي ولې بیا زر پرېوځي ماښام نه شي مونځ چې کله کولی کېږي مخکې ما وویل